په خانه فرنګ کوټه کې یو ورځنی اقبال کانفرنس وشو. د دستوري صدارت په کوټه کې د اسلامي جمهوریت ایران قونسل جنرال ډاکټر حسن درویش ویند وکړ. کانفرنس د وینا په وخت ایرانی قونسل جنرال وویل چې د خودي تصور د اقبال د شاعري بنیادی تصور دی د کم په چپه چې موږ د اقبال په شاعري او فلسفه په مؤثره توګه ځان پوه کولی سو. ده وویل چې د اقبال پیژندګلوي زموږ دپاره د ویاړ سبب دی چې مسلمانانو ته عظیم فکر ورکړي. د علامه اقبال شاعري قام ته عزت نفس خود اعتمادي ورکړه. په کانفرنس کې د علامه اقبال د حالاتو ژوند د کارنامو په هکله دستاویزي فلم هم ښکاره کړل سو. په دې دوران کې ډاکټر عارف خان د کتاب مباحث خطبات اقبال رونمایي هم وکړه. په کانفرنس کې د بېلابېلو یونیورسټیانو او کالجونو پروفیسرانو استادانو په ملتیا نامتو شاعرانو هم ګډون وکړي او کلام اقبال یې وړاندې کړي. په چین کې د پاکستان سفیر معین الله په ډایوټای سټیشن کې په یوې ځانګړې دستوره کې د صدر پاکستان لخوا د غوره خدماتو په ترڅ کې سیول ایوارډ ایلاله پاکستان ورکړي. ښاغلي سونګ تاو د چین کمیونست پارټۍ د IDCPC سنټرل کمیټې نړیواله محکمې د وزیر په حیث دنده ترسره کوي او د پاک چاینا تعلقاتو په تیره بیا د سیپیک د منصوبې په هکله هم کارکردګي کړې ده. په دې موقع باندې د صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي ځانګړې مننه وکړه او وویل چې چاینا او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او د دواړو هیوادو د لومړۍ ورځ راهیسې په ډېر پیاوړو بنیادونو باندې ده او د چاینا او د هغه د ولس په زړونو کې د پاکستانیانو مینه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او موږ د پاکستان په دوستي باندې ویاړ کوو. په بلوچستان کې امن ورورګلوۍ ته د ودې ورکولو دپاره د سایکل ریس وشو. په 50 کیلومتره باندې مشتمل شهر مشرق علامه محمد اقبال میموریال سایکل ریلی کې د بلوچستان له بېلابېلو علاقو څخه راغلو ځوانانو ګډون وکړ. د دغه سایکل ریس بریالی د کوټې ځوان لوستونکی عنایت خان وګرځول سو او د دویم پوزیشن کې فایت علي خان ترلاسه کړ. د دغه سایکل ریس مقصد د ځوانانو ته د غوره او معیاري صادري ورکولو سربیره دوی ته په سباوون کې د مقابلو دپاره تیاری هم دی. په دغه سایکل ریس کې د 60 ځوانانو برخه واخیسته. له لویدیځ څخه راتلونکي د هوا کم فشار به د 3 ورځو وروسته افغانستان له لارې بلوچستان ته راورسیږي. د کم له سببه چې به د ژمي د موسم د دویم باران او په غرونو باندې د نرۍ واورې هیله ده. د کم وروسته چې به د تودوخې درجه نوره ولویږي. د تېر شوارز په دوران کې ریکارډ کړل شوي د تودوخې درجې په دې ډول دي: کوټه 3، لورلای 3، کلات 1، خوزدار 3، پنجګور 4، ژوب 2 او زیارت کې -2 سنټیګریډ وه. دا و زموږ اوسني خبرونه. اجازه غواړو د الله په امان.